د وجه نه چې زمونږ کوم حکومت ته یو مونږ سرکاري اهلکار دي او مونږ د سرکاري ادارې دي د هغوی چې کومه نااهلي ده نو د کرونا نه هم یو غټه عذاب او مصیبت دی چې دا قوم یې په ډېر لوی غم کې اچولی دی. په هغې کې یو دا ده چې کله نه د کرونا وبا راغلې ده نو دا په نورو ملکونو کې هم وه نو هغوی هم همدغه طریقې کړې وې لکه دا دلته یې چې کوي، خو هلته هغوی خپل عوامو له ورسره ریلیف هم ورکول. مطلب دا چې ته وایې چې تاسو په کورونو کې محصور شئ یا د بازارونو لاکډاون دی نو بیا هغې دپاره خو څه متبادل نظام هم پکاري. خو زه ډېر په افسوس سره وایم چې موږ په ملک کې صرف اعلان کولو ته دوی ته کړی دی چې هله تاسو په کورونو کې محصور شئ او تاسو چې کوم دی بازارونه بند کړئ او هر یو شی چې کوم دی یو کرفیو قسم له ماحول جوړ کړی دی. خو د دې سره چې کوم لوازمات دي بیا د دوی د طرف نه نشته دی. په ټول پاکستان کې عموما او زموږ په دې علاقه کې خصوصا که تاسو وګورئ نو دوی بازار هم بند دی. سهار کې خلکو ډانګونه راخیستي چې بازار نه مه راځئ او ټول خلک په کورونو کې کښېنئ. خو د دې سره بیا لازمه دا ده چې د دې علاقې د نیمو نه زیات خلک دا چې کوم دي هغه مزدور کار دي چې هغه روزمره په بنیاد باندې خپلې زندګۍ هغه ضروریات را پیدا کوي او بیا هغه ماښام خپلو بچو له وړي چې اوس بازار هم بند دي او باډر هم بند دي او تورخم هم بند دي او ورسره چې کوم دی د دې بیا څه دوی هېڅ قسمه هغه متبادل نظام بیا نشته ورسره، راشن نشته ورسره، څه معاوضه نشته ورسره، د دې لپاره څه بدل نشته ورسره. نو دا طریقه چې کومه ده غلطه ده او په دې طریقه باندې دا لاکډاون او دا محصور کول د خلکو دا به کامیابېږي نه. نو که دوی د دې شي کامیابي غواړي نو پکار دا ده چې دوی د خلکو له معاوضه هم ورکړي، د خلکو له راشن هم ورکړي او دلته چې کومې متعلقه ادارې دي نو هغوی له صرف دا نه چې دوی ډانګماري وکړي بلکې هغوی له دا پکار دي چې عوامو له دوی یو تعاون ورسره وکړي، دوی خصوصي ریلیف ورکړي او هر چا ته د خپل چې کوم استحقاق دی هغه ورسي. زه په افسوس سره وایم چې موږ دلته کومه نمایندګان دي چې د شمار نه وتلي چې په دې کې سینیټران هم دي او په دې کې زموږ دغه ایجنسۍ او په دې کې ایم هم دي او په دې کې NGA هم دي. نو هغه ټول چې کوم دي نن بلکل د عوامو نه ورک شوي دي او دوی هم ټول کارانتینه شوي دي مکمل او عوامو دا هېڅ قسمه نه د هدایاتو لپاره څه خبره شته او نه چې کوم دی د دوی لپاره څه ریلیف شته دی بلکې صرف دغه ډانګ دی چې په بازار کې په سړکونو باندې خلکو راخیستی چې بس کورونو نه مه راوځئ او بازارونو نه مه راځئ. نو دا د مسئلې حل نه دی که په دې طریقه باندې دوی دا لاکډاون کامیابوي نو دا به دوه درې ورځې به وچلوي نور خو نور به دا عوام چې کوم دی تنګ راشي او دوی به بلکل د کورونو نه احتجاجاً راوځي. نو که دوی دا لاکډاون کامیابول غواړي نو پکار دا ده چې خلکو له معاوضه هم ورکړي، خلکو له ډېر زیات راشن هم ورکړي او سره ریلیف دی خلکو له ورکړي چې دا خلک که په کورونو کې دوی کېنول غواړي چې د دې لپاره دوی اسباب هم مهیا کړي او چې موږ کوم عوامي نمایندګان دي نو هغوی له دا پکار دي چې هغه د کرپشن له حالت نه راوځي او د عوامو د خدمت لپاره په دې علاقه کې چې دستیاب شي. ټیک ده که دوی څه احتیاط کوي نو هغه دې کوي خو د دې دا معنی هم نه چې څوک د عوامو نمایندګي کوي بیا پکار دا ده چې په سخت وخت کې د عوامو د سرپرستۍ لپاره د عوامو د هدایاتو لپاره د هغوی سره د خیر ښېګڼې لپاره دوی په میدان کې موجود دي. مونږ خصوصي اپیل کوو د حکومت نه دا کوم په ګیټ باندې چې اوس د حالات جوړ دي مونږ اوس د پېښور نه راتلو دا څه چې ولیدل نو دا د کتلو خبرې نه دي. د کوم افغان مونږ وروڼه دي، مونږ مسلمانان وروڼه دي، مونږ پښتانه وروڼه دي، د دوی دغسې ذلتامیز رویه دا د سمج نه بالاتر ده او په دې کې مونږ د دواړه ګاونډي ملکونه چې کوم دي په دې غفلت کې او په دې مجرمانه فعل کې دا شریک دي. که دوی دا باډر بند کړی و دومره ډېرې ورځې او دوی خلک نه پرېښودل نو بیا ولې د اعلان ته څه ضرورت و چې موږ دا ګیټ کولاو کړو. که چې ګیټ کولاو کړی دی نو بیا د خلکو د ایسارولو څه معنه ده. پکار دا ده چې دا کوم خلک راغلي دي او دلته په دې لارو کې ناستي موږ ولیدل چې په دې کې ماشومان دي، زنانه دي، ضعیفان دي، کمزوري دي، بوډاګان دي. نو دا ټول خلک چې کوم دی دا دی پرېږدي او د دې لارو نه دی دا خلک اوچت کړي بل چې کومه دوی سره هاتکامیز رویه کېږي نو دا کم از کم د یو اسلامي او جمهوري ملک شایع نشان نه ده. پکار دا ده چې په ښایسته طریقه باندې په ښو اخلاقو باندې هغه په دې خبره باندې پوهېږي. افغانستان حکومت له هم پکار دي چې که دوی د مونږ د ملک نه دا اپیل کوي چې تاسو مونږ باشندګان را پرېږدئ او دوی دا غواړي
نو بیا پکار دا چې هلته دوی بندوبست کړی نو د هغې نه وروسته دوی دا فکري چې بندوبست یې نه کړی نو هسې دا خلک په عذاب کې شول دا یو غیر انساني رویه ده جمعیت علما اسلام د دې رویې مذمت کوي پکار دا ده موږ اوس دا اپیل کوو چې دا کوم خلک راغلي دي چې دا فوري طور باندې په ګیټ باندې وویستلی شي او فرض نه ده چې ټول خلک د دوی خامخا کوارنټاین کوي او هلته په ایسولیشن کې اچوي ودې کتلی شي چې په دې کې څوک داسې بیمار ښکاري نو هغې به دوی خامخا بندوبست کړی نور عام خلک چې کوم دی دا د خپلو کورونو ته پرېږدي د دوی سره په دې غیر انساني رویه او سلوک باندې مونږ انتهایی خفه یو او د دې ډېر زیات مذمت کوو او د متعلقه خلکو نه مونږ دا اپیل کوو چې دې سره دا رویه انساني کړي او دوی د یو باعزته بندوبست یې ولو کړي هلته چې مونږ کوم پاکستاني وروڼه ګیر دي چې زرونو په تعداد کې دي نو هغه هم راویستلی شي د هغوی ژړاګانې فریادونه هغه موږ په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې اورو نو پکار دا ده چې دوی راولي مونږ په دې عجیبه رویو باندې په دغه دوغله رویو باندې او په دې پالیسیو باندې نه پوهېږو چې هلته د کوم ځای نه مسله ده چې هغه پاکستان بارډر دی هغه د ایران ملک دی د هغې نه دوی خلک ډېر شایانشان طریقه را روان کړي دي او دا کرون همداسې په ملک کې پیلوېږي بل طرف په افغانستان کې د کرون هېڅ قسمه داسې څه شدت نشته نو دلته دوی داسې سختۍ کوي هلته موږ ګورو چې خصوصي تیاري ډېږي او هغه خلک پکې راوړي او دلته د دې خلکو سره دا سلوک کېږي نو پکار دا ده چې دلته هم د خلکو سره نرمي وکړی شي او هلته تفتان بارډر چونکې بنیادي مسله د هغې نه ده پکار دا ده چې هغه بند کړي او کوم خلک چې راولي چې هغه باضابطه راولي او دلته دوی هغه خپل انتظام کې وساتي او ملک کې پیلاوېدو ته چې کوم دی پرې نه دي چې کوم دلته افغانستان کې موږ وروڼه ګیر دي پکار دا ده چې د هغې دپاره هم دوی دلته بندوبست وکړي په ورځ دوه کې او د هغې نه وروسته دا خلک راواړئ ځکه چې هلته د هغوی سره د زندګۍ د تېرولو هېڅ وسایل نشته هغوی ژړاګانې فریادونه کوي د یو ذمهدار ریاست په حیثیت باندې دا زموږ د ملک ذمهداري ده چې د خپل شهریان چې کوم دي دا باعزته طریقه باندې دلته راوستی شي په دې علاقه کې هم او خصوصا په ټول ملک کې د کرونا په اړه کې چې دوی د جوماتونه او مدرسې او سره دیني مراکز دا دوی ډېر زیات ټارګېټ کوي موږ د دې رویې چې کوم مذمت کوو دا د الله تعالی له طرف نه امتحانات دي او دا په توبه باندې استغفار باندې او الله ته په رجوع باندې دا شی نه ختمېږي نو د دې لپاره د مساجدو او د مدارسو او د دیني مراکزو آباد ساتل سره د احتیاطونو نه موږ احتیاط مخالفت نه کوو پکار دا ده چې احتیاط سره خو الله تعالی ته رجوع لپاره چې کوم مراکز دي که موږ بینک کولاو دی که موږ سرکاري نور داسې ځایونه دي چې کولاو دي یا په دې ځایونو کې دوی د راشن دپاره زرونه خلک جمع کېږي نو پکار دا ده چې جومات هم نشانه نه کړی شي او جوماتونه دا کولاو وساتلی شي دا تېره جمعه هم مونږ انتظامیې په دې حوالې سره خپل اختیاراتو نه تجاوز کړی دی دا رویې مونږ ته منظور نه دي پکار دا ده چې جوماتونه دا ټارګېټ نه کړی شي او جوماتونه کولاو وساتلی شي چې د الله دا کوم مرض دی او د الله کوم غصه او غضب دی چې دا د دغه جوماتونو په ابادۍ سره کمیږي چې دغه کم کړی شي نه دا چې نور هم موږ د الله تعالی هغه عذاب له دعوت ورکړو